د سوات تحصیل بابوزی ناظم اکرام خان د شجرکاری مهم پرانسته کړې ده په دې اړه سیدو شریف شودا پارک کې تحصیل ناظم اکرام خان د پاریس محکمې په تعاون سره پیته کټکړه او د قومي شجرکاری مهمه باقاعده پرانسته وکړه. په دې موقع ټیمو ارشد زبیر بشمول سیاسي غړو او ګڼ شمېر د سکول طالب علمانو هم په دې مهم کې برخه واخیسته. په دې موقع تحصیل ناظم اکرام خان وینا وا چې ونی بوټي د ماحول صفای او خایس کې مهم کردار ادا کوي. نن زمونږ په 26 مارچ ته شجرکاری مو هم زمونږ د تحصیل میونسپل کمیټې د طرفه چې کوم دی زما سره ټي ام او ارشد زبیر هم په دې کې شامل دي. زما ټي ام ټول سټاف موږ د شجرکاری باقاعده مو هم آغاز وکړو او دلته کې موږ په خپل پارک کې په دې شهدا پارک کې موږ د غیب ټنل ماشومان هم راغلي تاګه دا دغه چیرې ونی بوټي چې دین دا ماحول خسته کوي او دغه د فار نن دا موږ ټول صوبه کې بلکې په پاکستان کې او خیبر پختونخوا کې خصوصا په سوات کې او نن موږ د ټیمې بابوزی د طرفه چې کوم دی نو موږ د شجرکاری د مهم باقاعده آغاز وکړو. د شجرکاری په دې مهم کې د سکول ماشومانو جنکو هم ګډون کړی وو. موږ دلته بوټي نه حل کړو او دا موږ له میوه راکړي او دینه موږ د بیماریاں ختميږي. زما نور جنکه چې غوتم چې دا لوړم دغه پیغام مده ورکړم چې لازم سره راغله موږ له بوټي راکړم موږ بوټي نه کړو چې بوټي واز موږ له میوه نشه راکړم موږ له سورم راکول شخصي. په دې موقع اکرام خان ویل چې موږ ټول لا د یو پاکستانی په حیثیت د شجرکاری په دې مهم کې حصہ غستل پکار دي. دوی په طالب علمانو هم زور واچو چې زده کړو سره سره د بوټو په نالولو کې هم په اخلاص مټ برخه واخلي.